بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبره پښتونخوا سره زستاسو قربا شهاب الدین هلل روچ روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ پنی غوري او دا پروګرام دا ټیم تاسو د فیسبوک په پیج باندې نیغ پنی غوري هم. فیسبوک پیج ته بلار شي ال تاسو نه پښتونخوا بولی کوي دا زموږ پروګرام به دا ټیم تاسو نیغ پنی غوري. زموږ دا پروګرام چې کم اوریدونکو او کم کتونکو د جمعې په ورځ هم دا ټیم نغ پنیغه اوري او ګوري هغه زموږ د دې پروګرام د مقصد اهمیت نه خبر دي. مونږه په دې پروګرام کې په هغه موضوعات باندې خبرې اترې کوو چې دا غینه د ملک او قوم ته پیدوي، د ملک او قوم ځوانانو ته پیدوي، د ملک او قوم ترقی، سوکالۍ او امن راوستلو کې هغه فایدمن ثابت کیږي او هغه مثبت سرګرمیانې چې هغه په دې ملک کې کیږي هغه مخکې راوستل او کم منفي سرګرمیانې چې کوم دي د هغې حوصله شي کني کول. زمونږ د دې پروګرام مقصد هیڅ کله دا نه دی چې مونږ په چا باندې بې ځای تنقید وکړو، بې ځای چې کوم دی نو د چا سپکاوی وکړو. الله دې نه کړي مونږ د دې پروګرام په ذریعه باندې هغه حقیقت بیانوو چې کم وي او کم مثبت سرګرمیانې وي او د هغې په ذریعه باندې ښه طرف ته مونږه د تلو کوشش وکړو. نو دغه موضوعګانې په هغې باندې مونږ سره قدرمن میلمانه هم خبرې اترې کوي. زمونږه نننی پروګرام چې مونږه کم کوو هغه ډېر زهر قاتل یعنی منشیات، د منشیاتو کاروبار، د منشیاتو کارونده چې هغه د قوم د پاره څومره چې کوم دی نو نقصان دی د څومره د تباهۍ سبب ګرځي. زموږ په افغانستان ګاونډي هیواد کې او ورسره بیا زموږ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو خصوصا د خیبر د تیرا سیمه کې چې کم د منشیاتو فصل او منشیاتو کاروبار کوي باقاعده الته یو منډۍ لګي او الته کې کل عام دغه کاروبارونه روان وي. افغانستان کې دغه د منشیاتو کاروبار د اقوام متحده د ریپورتونو مطابق الته کې چې کم دی نو په 10200 هکټر ځمکه باندې چې کوم دی نو هغه پوست کاش کیږي او دغه نه تقریبا چې کوم دی نو په زرګونو ټنه یعنی تقریبا 290 ټن چې کوم دی نو د هغې پیداوار سالانه د دغه نه زیات چې کوم دی نو پیداوار راځي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه کاروبار او دغه منشیاتو فصل چې کم کاش کیږي د دغه کم نقصانات چې مخې ته راځي او ورسره بیا زمونږ د خیبر پښتونخوا په تیرا کې چې کم د منشیاتو کاروبار دی د هغې چې کم ترسیل دی منظم نیټورک په دغه حواله سره د دغه ډېر سترګې رڼا کوونکي انکشافات چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلي دي او په وادي تیرا کې دغه پولیټیکل ټیرر کرایم نیکسس په حواله سره ډیره مهمه ویډیو هم مخې ته راغلې ده چې هغې کې ډیر زیات انکشافات شوي دي چې په هغې کې د دغې تیرا کې د دغه منشیاتو او د دغه ګرده د دغې منډایي چې کومه لګي په مخصوص ورځ باندې او الته خلک راځي الته کېږي د دغه ودرولو والا هېڅوک نشته وایي چې دغې ته د سیاسي سرپرستی هم حاصله ده. د ډیرو بااثرو خلکو چې کوم دی نو هغې کې دغه خلک ملوث دي. د ډي جی آی اس پی آر چې کوم دی نو څو ورځې مخکې هم د دغې خبرې نشاندهي کړې وه چې په دغه پولیټیکل ټیرر او کرایم نیکسس او دغه شواهدو سره چې کوم دی نو هغې دغه بېنقاب کړي وو. د دغې سره په وادي تیرا کې د منشیاتو کاشت، د هغې ترسیل او جرایم پیش عناصر ته چې کوم دی نو او دغه سیاسي سرپرستۍ کې چې کوم دی نو دا کیږي. په دغه تیرا کې تقریبا په 2000 ایکړ رقبه باندې چې کوم دی نو په ځمکه باندې د دې منشیاتو کاش کیږي او ورسره چې کوم دی نو د دغې د کمایي یوه حصه چې کوم دی نو هغه خوارجو ته هم ځي او د دغه منشیاتو د کاش نه د 18 نه د 25 لاک پی ایکړ پورې چې کوم دی د دغې نه دا منافع چې کوم دی نو کیږي د دې نه په سالانه بنیادونو سره. د منشیاتو د سمګلینګ او د سکیورټي ادارو د دغه کوششونو او په دغه چې کوم دی نو د دغه د وترولو دپاره په دغه کې چې کله هم په داسې علاقو کې د اپریشن خبره کیږي نو بیا
زمونږ بعضې خلک د دغه اپریشنونو خلاف وي او دا هم انکشاف شوی دی. بعضې ذرایع چې کوم دی نو دا وایي چې د دې اپریشنونو په دغه علاقو کې مخالفت وجه هم دغه ده چې دا یو منظم نیټورک دی او هغه بیا راپاسي او د دغه وجه نه چې دغه کاروبارونه د دغه د ودرېدلو خطر وي نو هلته کې هغې دغه د اپریشنونو مخالفت کوي. دغه منظم نیټورک تاسو چې کوم دی د منشیاتو کاش او نقل و حمل او د دغه د خرڅ ذریعه چې کوم دی نو په خطه کې د دهشتګردۍ ته چې کوم دی نو هغه مالی وده چې کوم دی نو هغه ورکوي، هغې ته هغه سهاره ورکوي او د بعضې ذرایعو مطابق چې کوم دی نو دا د منشیاتو کاروبار کې چې کوم دی نو هغه خلک یعنی سیاسي سرپرستی د بااثرو خلکو دغو ته سرپرستی حاصله ده. دا منشیات نه صرف په دغه علاقو کې که مونږ وګورو که وادي تیرا کې هلته کې چې وخت په وخت کله هم چې کوم دی د اپریشن خبره شوې ده نو زمونږ بعضې سیاسي ګوندونو بعضې خلکو چې کوم دی نو د هغې مخالفت کړی دی. بعضې د هغې په مخالفت کې د هغو د مخالفت سره په ها کې ها میراو کړی دی او د حقیقت نه خبر نه دي چې دغه ځایونو کې څه کیږي او څه روان دي او په دغه ځای کې دغه پیسه چې کم د دغه منشیاتو د سمګلینګ نه او د دغه پوسټ کاش نه چې دغه کم منافع راځي نو د دغه یوه حصه دغه خلکو ته هم رسي چې کم د ملک او قوم د تباهۍ سبب جوړیږي. په دې ملک کې ترهګري کیږي او دغه چې کمې اسلحې اخیستی کیږي، کم د دغه خلکو کومک کیږي نو دغه هم د دغه منشیاتو د سمګلینګ او د منشیاتو د کاروبار نتیجه ده. دغه منشیات که مونږ وګورو یو طرف ته چې د دغې نه د ملک او قوم د دهشتګردۍ خطر وي هغې ته د دغې نقصان راځي، بل طرف ته چې مونږ وګورو زمونږ ځوان کل په دغه لعنت کې چې کوم دی نو مبتلا شي او زمونږ ځوان کل ته چې کوم دی نو دغه نقصان رسي. د دغه نقصان ختمولو دپاره د دغه نقصان د دغې دپاره هلې ځلې کولو دپاره دغه وخت په وخت باندې اپریشنونه هم کیږي، هغه هم کیږي، خو بیا هم دغه خلک چې کوم دی نو سرګرم دي دغه د منشیاتو سمګلینګ د منشیاتو پیداوار په دغه علاقو کې که هغه د تیرا علاقه ده او که د افغانستان علاقه ده. په دې باندې زمونږ سینیر صحافي تجزیه کار شمیم شاهد صاحب زموږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی، د هغې سره به خبره کوو. شمیم شاهد صاحب هغه صحافي دی چې دا د افغانستان د ګوټ ګوټ نه او د هر قسمه حالاتو نه خبر دی او هغه صرف دا نه چې بعضې صحافیان چې هغه د ملک په نورو حصو کې ناسي چرې چې کوم دی نو زمونږ لنډي کوتل سیمې لیدلې نه وي، تیرا په باره کې چې کوم دی هغه صرف په کتابونو اخبارونو کې وینا کړي وي، هغه په هغې باندې داسې بې دړکه تجزیې کوي ته پوهیږي چې دا نن چې کوم دی نو د تیرا نه یا د افغانستان نه راغلی دی. خو شمیم شاهد صاحب هغه کس دی چې د ده چې دا څومره عمر تیر شو دا دیو په خپله دغه ځایونو ته تللی دي او دغه تجربه هغې حاصله کړې ده او هلته کې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي. نو یو طرف ته د سترګو لیدلی حال او بل طرف ته په کتاب کې ویل یا چېرته د اخبار په آرټیکل کې ویل، په دې کې ډېر زیات فرق دی. نو شمیم صاحب نه به په دې باندې تجزیه اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمیم صاحب ډېره مننه پروګرام کې د ټایم راکولو او نن چې کوم دی نو مونږ خبرې کوو په دې افغانستان کې او بیا د تیرا په سیمه کې چې کم انکشافات شوي دي چې هلته کې کومه منډۍ د منشیاتو لګي او دغه د منشیاتو کاروبار. نو شمیم صاحب څه ګڼئ په افغانستان کې چې دغه د پوسټ کاش دا د ډېرې مودې راهیسې دی د دې د ختمولو او د دې دپاره اقوام متحده او د یو ان ادارو هم د دې زیات انکشافات کړي، د دې مخنیوی څه کیږي نه؟ مننه. دا د افیمو کاشت یا د چرسو کاشت دا په افغانستان کې په تیرا کې په دې سیمو کې دا نوی نه دی، دا ډېر زوړ دی جی جی او دا وخت په وخت تاسو خیال کړی نو کله دا په دې اویایمه لسیزه کې ملل متحد د دې لپاره کوشش کړو دلته کې په خیبر پختونخوا کې هم په افغانستان کې هم خو دلته کې جنګونه شروع شو چې کله جنگ پیل شي نو په جنگ کې د دې منشیاتو کاغه هیروین دی کاغه فیول دی نو د هغې پیسه ضرور استعمالیږي ځکه جنگ په وجه باندې دغه دی کې سمګلینګ هم اسان شي د هغې پیداوار هم ډېر په اسانه کېږي او د هغې کاروبار هم ډېر په اسانه کېږي.
نو دا د جنگونو په وجه باندې دا دلته کې څورک هلې ځلې رواني نو دا نکېږي. دلته کې که تاسو خیال کړی نو دلته کې کله چې افغانستان جګړه شروع شوه نو ما ته یاد دي چې په هغه وخت کې د امریکای خلک هم راغلو، د پاکستان خلک هم، د مختلفو نړیوالو ادارو د نړیوال ملکونو خلک راغلو. هغوی دلته کې د افغان جنگ کې د مجاهدینو یا د جهادیانو حمایت وکړو. نو په دغه ځای کې د دې افیمو د کاشو د دې کرونده د دې کاروبار دا ډیر زیات عام شو. ما د یو ډاکومنټ یاد دی چې د هغې ما د پښتون ما اردو ترجمه کړې وه او بیا د انګریزۍ ترجمه ما له بل چا ګفت کې را کړې وه. نو هغه و یو اس ټاسک فورس آن نارکاټکس اینډ ټیرریزم. دا په یو نوي کې دا ډاکومنټ چاپ شو. په دې کې د ګلبدین حکمتیار نوم او په دې کې د یو بل پاکستانی چارواکي نوم انور. دا په هغې کې و، هغې کې امریکن دا باقاعده ثبوت سره دا کړي چې دا خلک د افیمو په دې کاروبار کې او د دې هیروین په دې دغه کې دا انوالي. بیا د هغې نه وروسته یو بلې خبرې ته راځم چې کله طالبانو حکومت او تیر حکومت نو په هغې کې هم دا کاروبار ته ډېره زیاته وده ورکړی شوې وه. او دغه ځای کې چې کوم دی نو د کوټې یو ډېر غټ افغان تاجرو تجارو او هغه دا کاروبار به کو. نو دغه نوم خو د دې سات کې نه اخلم، ما ته ښه پوره پته ده دغه نوم چې هغه به دا کار کوه. هغه د هغه وخت کې د طالبانو ډېر کلک پلوی و، د طالبانو ډېر غټ فاینانسر و. او اوس چې کوم بیا دا د نه وار ان ټیرر کې کله شروع شو نو دا زمونږ په د پاکستان او د افغانستان دا پوله چې کومه ده یا د زمونږ د سرحدي سیمې چې کومې دي نو په دې کې دا کاروبار ډېر زیات و. طالبانو ته باقاعده د دې نه پیسې تلې. بیا د بتخوري چې کېږي دا تاسو ګورئ زموږ په پېښور کې زموږ په پښتونخوا کې بتخوري ډېره زیاته ده. نو دا به دا پیسې به د طالبانو له تر اوسه پورې ولځي. اوس ټیک ده په دې کې لږ کمې راغلی دی حکومتي ادارو، خو بیا هم دا سلسله روانه ده. د نارکاټکس پیسې، د اپیمو یا د هیروین د تجارت پیسې او دغه شان د بتخورۍ پیسې دا بالکل ترهګرو ته ځي. کاغه افغان ترهګر دی کاغه پاکستانی ترهګر دی، خو هغوی ته دا پیسې خامخا ځي او د هغوی دا مالي ضرورتونه پوره کوي. شمیم صاحب تاسو خبره وکړه چې یاره کلم هم د دې اپیمو او د دې چارسو د منشیاتو څه قسمه چې منشیات دې خلاف چې کله کاروایانې شروع کېږي یا داسې دغه کېږي نو یا جنګونه شروع شي یا چې کوم دی نو دغه شروع شي او که فرض که د دې خلاف کاروایانې کېږي نو بعضې خلک د دې چې کوم دی نو مخالفت کوي چې یاره په دغه علاقو کې که فرض که اپریشن کېږي که دغه کېږي. اوس لکه د تیرا مثال مونږ واخلو نو په تیرا کې باقاعده دغه منډیانې لګي او په دغه کې چې کوم دی دغه کاروبار کېږي نو دا خو نه ده چې دا کم خلک د دې اپریشنونو په دغه علاقو کې دا مخالفت کوي. د هغې یو وجه دغه مي او دا جنګونه جوړول هم د دغه یوه وجه راځي چې یاره دغه کاروبار ته چې کوم دی نو وده میلاویږي او دغه فصل چې کوم دی نو ډېر په آرام سره چې کوم دی نو دغه کاش کېږي. بالکل دا داسې دی چې کله دا د ترهګرۍ خلاف یا د منشیاتو خلاف د چرسو د افیمو خلاف چې کله عملیات کېږي نو ظاهره خبره دا خلکو ته نقصان رسي. هغوی بیا هغه دی چې خپل پلویان یا هغوی د اثر د لاندې کم خلک نو هغه د دغه اپریشنونو د دغه عملیاتو مخالفت کوي. ځکه چې دا کاروبار بند شي نو د هغوی خو هغه ذریعه ختمه شي. هغوی خپلې ذریعې نه ختمول غواړي او هغوی مطلب د په هره توګه باندې چې کوم وي نو هغوی دا کوشش چې دا دوام لري. صحیح ظاهره خبر د هغوی د دې مخالفت کوي. هغوی د دې لپاره خلک لمسوي، هغوی د دې لپاره جلسې جلوسونه هم کوي. دې کې دا بالکل یو وجه ده. صحیح. شمیم صاحب اوس په دې روان وخت کې تیرو ورځو کې یو ویډیو هم مخې ته راغلی وه چې په هغې کې د دې تیرا د منشیاتو کاروبار او د دغې منډایۍ او د دغې په هغې کې ویلی کېږي دا چې یاره بعضې داسې بااثره خلک بعضې سیاسي ګوندونو خلک هغه چې کوم دی نو په دغې کې ملوث او دغې سرپرستي کوي. ګوره ما خو تاسو ته ووایي چې کله نه د اومې لسیزې نه په دې مخ باندې چې کله دلته کې دا جګړې شروع شوې دي، دا
ترهګيري شروع شوه دا مذهبي انتها پسندي شروع شوه دا نو ظاهر خبر ده چې ردي فاینانسینګ چې کوم دی هم دغه سمګلران کوي هغه د پودور سمګلر دی هغه د سپیر پارټ سمګلر دی هغه دغه فاینانسینګ کوي او هغه ته هم دغه ترهګر نه یو فائدہ دار شي چې د یو ځای نه واخله د بل ځای پورې دغه کنوای دغه مال چې کوم دی نو دا په حفاظت باندې رسول کیږي ٹھیک نو پدې کې سیاسي خلک هم دي پدې کې کاروباري خلک هم دي پدې کې مذهبي خلک هم دي او دا درته زوامه چې دا د دې کا هغه د پاکستان دی که د افغانستان دی که د ایران دی که د ترکی دی او که دا ستاسو سنټرل ایشیا ته دی نو د دې خلکو یو بل سره رابطي ٹھیک پوره نیټورک دی او دا پوره نیټورک دا تر امریکای پورې دا تر غربي دنیا پورې یورپ پورې دا رسیدلی او دا نیټورک چې کوم نه دا ډیر مضبوط دی دا ما او تا ختمول نشو صحیح ښه نو د ختمولو چې کوم دی نو داسې دغه د دې ختمول باندې کیږي چې په نړیواله سطح باندې چې څومره لا انفورسینګ ایجنسیز څومره انټيليجنس اداري چې دا په خپل یو شي د بد مرغه د انټيليجنس ادارو کې لا انفورسینګ ایجنسو کې هم داسې خلک چې دا غینه د ته ګټه جی د تجارت نه صحیح نو هغه مطلب د زړه د خلاص کار نه کوي انتظامیه والا بالکل ټیک انتظامیه صحیح او شمیم صاحب مونږ که ګورو که د خپل پیښور مثال واخلو دلته وخت په وخت باندې مونږ تاسو ته معلومه ده چې د منشیاتو عادي خلک چې کم دي نو د هغې خلاف چې کم دی نو داسې کاروایانې کېږي هغه لیولې کېږي د هغې دپاره مرکزونه جوړ شوي دي او بیا چې کم دی نو ډېر په دغه باندې غټ غټ پروګرامونه کېږي چې جي دومره خلک چې کم دی هغه د منشیاتو د نشې نه چې کم دی نو مونږ خلاص کړل او هغې خاندانونو ته چې کم دی نو حواله شو نو یو طرف ته دا د انتظامیه سره ډېر عجیبه غونډه کې کار نه دی چې یو طرف ته دلته په پیښور کې د منشیات عادي سړی خو بل طرف ته که زموږ سره دلته کې نږدې په باړه په تیرا کې دا د منشیاتو مراکز موجود دي دغه دي او زموږ دغه انتظامیه د هغې خلاف خو څه نه کوي او دلته کې چې کوم دی نو بیا که یو سړی دا استعمالوي نو ډېره خوشحالي کوي چې موږ دغه کسان د منشیاتو لعنت نه دغه منشیاتو لعنت په څنګه ختم شي چې د هغه ځایونو خلاف چې کوم تاسو وایي که نه ما خو تاسو وایي چې په نړیواله سطح ټول هېوادونو او په ملکي سطح باندې ټول د ریاستي ادارې چې کله یو ځای شي هغوی د زړه نه غواړي ځکه چې په دې بزنس کې په دې کاروبار کې غټ غټ لاسونه دي چې د هغې مخنیوی په متفقه طور وشي نو هله به دا کوششونه کامیابي چې کله په پیښور کې او کله په مردان کې دا داسې کامیابیږي نه چې ملکي سطح باندې یو عمل شروع شي نو بیا به هله کېږي کله کله چې داسې عمل شروع شي چې کوم افسر کوم سیاسي مشر یا وزیر سي هغوی چې کله دا شروع کړي نو هغوی ته هم ډېره غټه فایده رسي ټیک صحیح په دې کې ډېر خلک ملوث دي بالکل په دې کې دا ډېر غټ بزنس دی او ټیک ډېره مننه شمیم صاحب زموږ سره خبرې کولو او زموږ د اوریدونکو سره دغه د شمیم صاحب دغه ویناوه دا چې کم د افغانستان په سیمو کې که فرض که دغه د پوسټ کاش کېږي نقابیم جوړېږي منشیات هر قسمه چې داسې کم منشیاتو اډې دي دغه دي هغه ځایونو نه چې کم منشیات حاصلېږي او دغه کاروبار څنګه چې شمیم صاحب ویل چې په دې کې ډېر بااثره خلک چې کم دی نو هغه ملوث دي او هغه خلک چې هغه که فرض که د پاکستان سیاستدانان دي که افغانستان کې دي او دغه خلکو ته د دغه نه فایده رسي دغه نه نو اوس دا وخت راغلی دی چې داسې خلک چې کم دی نو هغه د قوم مخې ته راوستلی شي او په دغه باندې د ملک او د قوم ذمہداري دا ده چې دغه خلکو نشاندهي وکړلی شي او دغه کم خلک هغه په سیاست کې دي او که په هره شعبه کې دي چې دغه خلک د دغه سرپرستی کوي دغه مخې ته راوستلی شي ځکه چې دا د ملک او قوم دشمنان دي که دا فرض که په افغانستان کې کېږي او هلته کې دغه خلکو ته دغه ترهګرو ته چې هغه د ملک او قوم دپاره هغه نقصاندې دي که هغو ته د دغې منافع رسي او هغې د دغې په ذریعه باندې د ملک او قوم د تباهۍ سبب جوړیږي او داسې په پاکستان کې که مونږ ګورو دلته کې که فرض که داسې عملیاتو کې ملوث خلکو ته د دغې نه منافع راځي نو دغه هم چې کوم دی نو مخې ته راوستل غواړي ځکه چې دا یوازې یو طرف ته دغه
ترهګری په دغه کې چې کم دی نو د دې پیسې استعمالیدل، بل طرف ته د دغه منشیاتو په ذریعه باندې زمونږ ځوان کل چې کم دی نو د هغه د تباهۍ سبب جوړېدل، ځکه چې زمونږ په پاکستان کې ټوله دنیا هم دغه ته سترګې دي چې کم ځوانان زمونږ په پاکستان کې د ځوانانو شمیره ده، هغه په پوره دنیا کې په بل ځای کې نشته. نو د پوره دنیا نه دا نه زغملی کېږي چې دا ځوانان چې دا سباله به د ملک او قوم ذمہداریانې د دیو په سر باندې راځي، دیو به د دې ملک او قوم د ترقۍ سبب جوړیږي. دغه ځوانان په داسې لعنت کې چې کم دی نو اخته شي، داسې پروپیګنډو په ذریعه باندې هغوی چې کم دی نو بې لاره کړلی شي چې هغه د ملک او قوم د خدمت په ځای، د ملک او قوم د ستنو جوړېدلو په ځای باندې هغه د ملک او قوم خدای مکه د تباهۍ سبب جوړ شي. دغه لعنت، دغه منشیات که یو طرف ته د دغې نه د دغه خلکو مدد کیږي، یو حصه هغې ته ځي، بل طرف ته دغه منشیات زمونږ تعلیمي ادارو پورې را رسېدلي دي. هلته کې چې کم دی نو زمونږ دغه منشیاتو په ذریعه باندې د قوم د تباہی سبب جوڑیگو، نو دغه مخنیوے پکار دے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد سے طارق چودھری صاحب، اور طارق چودھری صاحب بھی ان صحافیوں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اگر خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، یا ہمارے ملک کے دوسرے حصے ہیں، چاہے سیاست ہو، چاہے ہمارے ملک کے سیکیورٹی کی صورتحال ہو، اس پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ اس بریفنگز میں بھی موجود رہیں، جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند دن پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ تیرا میں اس طرح کی منشیات کے منڈیاں لگتے ہیں، اور وہاں پر جب آپریشن کی بات کی جاتی ہے تو کچھ ایسی سیاسی سرپرست ان کاروبار کے اور کچھ بااثر لوگ وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کاروبار کو نقصان نہ پہنچے. تو طارق چودھری صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم سر. بہت شکریہ طارق چودھری صاحب ٹائم دینے کا. ہم بات کر رہے ہیں یہ منشیات کے کاشت، یہ افیون کے کاشت اور اس کے اسمگلنگ، اس کے جو نیکسس ہے، اس کے جو پیسہ ہے، ان کے سے جو منافع حاصل ہوتا ہے. تو ایک تو ان کے اثرات یہ ملک و قوم پہ، اور دوسرا جو ہے نا یہ جو سیکیورٹی کے لیے اس پہ جو اثرات پڑتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں دنیا بھر میں جو ہے نا جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو ورلڈ وائڈ دیکھیں تو ہر جگہ پر دہشت گرد تنظیموں کا ایک بڑا جو معروف طریقہ ہے فنڈ اکٹھے کرنے کا، وہ منشیات کی اسمگلنگ ہے، اسلحہ کی اسمگلنگ ہے، اور جو رینسم کے لیے لیتے ہیں، اور جو ہوا برائے تاوان، یہ انہی چیزوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. یہی معروف طریقے ہیں دنیا بھر میں. وہ لیٹن امریکہ کے دہشت گرد ہوں یا منشیات کے جو وار لارڈز ہوں، وہ یہ جو ہمارا جو گولڈن ٹرائنگل سے کہتے ہیں، فلپائن، لاؤس وغیرہ یہ علاقے ہیں، یا پھر یہ ہمارا جو ٹریول بیلٹ ہے جو کہ سوویت دور سے ہی معروف چلا آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں جو ٹاپ 10 اسمگلروں کا جب نام آتا تھا تو ہماری اس ٹرائبل ایریا اور دونوں طرف ویسٹرن بارڈر پہ جو بڑے بڑے منشیات کاشت ہوتی تھی وہ علاقے تھے. تو اب جو کسی زمانے میں تو اس کی جو کاشت ہے آپ کو یاد ہے بالکل زیرو تک پہنچ گئی تھی افغانستان سے ملکہ علاقوں میں اور ادھر پاکستان میں بھی. لیکن اب پھر جو ہے ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے، اور وہ بریفنگز بھی آئی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، کچھ یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈرگس کا ادارہ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ کچھ تقریباً 12-13 ہزار ایکڑ جو پوست کی فصل ہے وہ اس وقت تیار ہے جنرلی انترا ایریا، اور کچھ خیبر کا ایریا بھی ہے. اب اگر وہ جو اداروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر 12,000 ایکڑ پہ جو پوست کی خشک ہو چکی ہے اور وہ تیاری کے لیے اگلے مراحل کے لیے تیار ہے، تو اس کا اگر صرف پروفٹ کا اندازہ لگایا جائے تو وہ 18 سے 25 لاکھ کے درمیان پر ایکڑ اس پہ آمدنی ہوتی ہے. اس میں ایک بالکل معروف، بالکل جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ بات ہے کہ کوئی بھی منشیات کا اسمگلر جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، وہ گروور ہو یا وہ جو ہے وہ اس کو منتقل کرنے والا ہو، جب تک اس کا علاقے کے جو باثر لوگ ہوتے ہیں، وہ پولیٹیشین ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، یا جو ٹریڈیشنلی ٹرائبل ایلڈرز ہوتے ہیں، جب تک ان باثر لوگوں کا اور مقامی کرمنلز کا اور دہشت گرد کا آپس میں ایک
مسلس نہ بنی ہو اس وقت تک وہ پنپ نہیں سکتے اور اس وقت تک جو ہے جی وہ ان کی بچت نہیں ہوتی. اب بالکل ہمارے یہ جو سیراب وغیرہ کا علاقہ ہے اس میں تھیوری یہ ہے کہ یہ جو ایک پوری ٹرائنگل ہے اس کی کوشش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس پہ اسٹیبلٹی نہ آئے, اس پہ کسی قسم کا جو ہے نا جو فورسز نہ ہو, ہاں تاکہ راستے کھلے رہیں اور منشیات جو ہے افغانستان سے پاکستان یا پاکستان سے افغانستان میں آتی جاتی رہیں, جی را مٹیریل آتا رہے, کیمیکل آتا رہے, اور یہاں پھر ان چیزوں کو آئس ہے یا چرس ہے یا ہیروئن تیار کر کے اس کو پاکستان میں اور پاکستان سے آگے دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ کیا جائے. جی تو یہ وہ ایک پرابلم ہے جو ٹریڈیشنل وجوہات ہیں دہشت گردی کی, ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ وجہ بھی ہے کہ چونکہ یہ ایریا جو ہے وہ ان مینڈ ایریا ہے, بارڈر پہ کنٹرول اتنا نہیں ہے, جی فینسنگ کی تھی, فینسنگ کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو چوکی ہے وہ 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور جی پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جو آئی ایس پی آر ہے اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا موقع درست ہے کہ دنیا بھر میں جو بارڈر ہے وہ دو طرف سے کنٹرول ہوتے ہیں, یعنی ایک طرف اگر ہندوستان کی فوج ہے یا بی ایس ایف ہے, دوسری طرف پاکستان کا رینجر ہے. جی لیکن جو یہ افغانستان کا ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ اس طرف پاکستان کی فورسز تو موجود ہیں لیکن دوسری طرف جو دوسرا ملک ہے اس کی فورسز کا نہ افیکٹو کنٹرول ہے اور نہ ہی ان کی پریزنس ہے, بلکہ بالکل اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فائر وائر کر کے جب دہشت گرد میں گزرنا ہوتا ہے یا ٹرانسپورٹیشن کرنی ہوتی ہے پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری فورسز الجھ جائیں, اور اس دوران جو ہے وہ اپنا موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے لوگ آنے جانے میں کامیاب رہیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم جو ہے اس وقت آ رہا ہے یہ ساری دہشت گردی کا جو فنامنا ہے اس کے ساتھ. صحیح صحیح بالکل. طارق چودھری صاحب آپ نے جو بات کی کہ یہ جو بارڈر کا سلسلہ ہوتا ہے, اسی طرح جب امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں میکسیکو کا جو بارڈر ہے وہاں پہ بھی منشیات کی اسمگلنگ اور اسی چیزیں جو ہے نا دیکھنے میں آ رہی تھے, لیکن وہاں پر بھی دونوں ملکوں کی طرف سے اس پہ اسٹرکٹ جو ہے نا وہ نگرانی کی جاتی ہے. یہاں پر ہمارے طرف ایسا نہیں ہے. ہمارے اگر جو بارڈر ہے دنیا کا سب سے بڑا بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک پھیلا ہوا ہے, اس پہ ہمارے فورسز کے طرف سے تو یہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خود جو ہے نا ان علاقوں میں گئے ہیں, ان چوکیوں میں گئے ہیں جو ہمارے جو سرحد پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو واقعہ ہے, تو وہ بھی کافی فاصلے پر ہوتے ہیں. لیکن افغانستان کے طرف سے اس بارڈر پہ بالکل جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ان کے جو چیک پوسٹیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ فاصلے پر ہے, اور وہاں پہ بھی ان کے طرف سے اتنا چیک نہیں رکھتا. تو یہ جو منشیات افغانستان میں چاہے پیدا ہو رہا ہے یا پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے, تو طارق چودھری صاحب اس کے پیداوار کو روکنے کے لیے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ, UNDP اور ان لوگوں کے ذریعے بھی جو ہے نا یہ کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان میں جو تقریباً ہزاروں ایک ہیکٹر زمین پر پوست کاش ہوتی ہے اور اس سے ٹنوں کے حساب سے منشیات جو ہے نا وہ بن کے پھر پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پہنچائے جاتے ہیں, اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا ہمارے سیکیورٹی کے خلاف استعمال ہوتا ہے, یعنی ان لوگوں کو وہ جاتا ہے کہ جو ہماری یا افغانستان یا دوسری ملکوں میں اسی طرح امن کے لیے خطرے کے باعث ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ دیکھو, ایک تو جو اتنا لوکریٹو ہے بزنس کے اس میں پیسہ انوالو ہے, جی طاقتور لوگ انوالو ہیں, تو وہ پیسہ خرچ کر کے ترغیب دے کے ٹیمپٹیشن دے کے جو ہے وہ اس کاروبار کو جاری رکھتے ہیں. جی دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کسان ہے اس کے لیے تو وہ فصل اگر کاشت کرتے ہیں ٹریڈیشنلی, ہاں کیونکہ اس علاقے میں ان علاقوں میں کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں. سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز ہو یا امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا افغانستان ہو, اس کا ایک حل تو یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں روزگار کے موقع اتنے میسر کیے جائیں, اتنے مہیا کیے جائیں کہ لوگ جو نوجوان ہے یا جو کسان ہے وہ دیگر فصلیں کاشت کرے, یا وہاں کارخانے ہوں یا فیکٹریاں ہوں تاکہ اس کو روزگار ملے. دوسرا یہ ہے کہ پھر جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ اس کے نتیجے میں کسی کو اس کی ٹرانسپورٹیشن کی اجازت نہ ملے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں باقاعدہ ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ ایسے کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں یہ جو پوست کی فصل ہے, کہ تاکہ وہ فصل کو وہیں اس کو تلف کر دیا جائے اور وہ فصل اگائی نہ جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں بہت سے علاقے ہیں, 3 علاقے مشہور ہیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, ایک گولڈن ٹرائینگل ہے, ایک یہ ہمارا جسے گولڈن کریسنٹ کہا جاتا تھا 70s 80s میں,
اور تیسرا جو ہے پھر وہ لیٹن امریکہ کا یہ جو اسپینش علاقے ہیں، یہ تینوں علاقے جو ہیں اس میں ماڈل موجود ہیں سارے، کہ کن کے ماڈلس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ان کوششوں کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ تو جو کہ پیسہ انوالو ہے، طاقتور لوگ ملوث ہیں اس میں، بین الاقوامی مافیاز ہیں۔ اب تو ایک اور طریقہ کار یہ آیا ہوا ہے کہ یہ جو بڑے ملک ہیں، وہ یہ بڑے ملکوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے پیسہ خرچ کیا جائے کہ وہ جو فصل کاشت ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ پیدا ہو رہی ہے اس کی کنزمپشن وہی ہو۔ یعنی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ امریکہ کی کوشش یہ ہوگی یا کسی اور ملک کی کوشش ہوگی کہ وہ منشیات جو ہے وہ امریکہ نہ پہنچے بلکہ پاکستان میں اس کی کنزمپشن ہو، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کنزیوم کرے، لوگوں تو ان کو دو فائدے ہو گئے۔ ہاں بالکل جی جی جی۔ تو یہ بھی ایک، تو ان سب چیزوں کو بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت میڈیا، بحیثیت ٹرائبل ایلڈرز، بحیثیت پالیٹیشین، ہم سب کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس استعمال کرنی پڑیں گی۔ لیکن عرض یہ کروں گا کہ یہ ایک آن گوئنگ پریکٹس ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایک ہفتہ لگے گا تو اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو مستقل فائٹ کرنی پڑتی ہے، مستقل لڑنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے وجیلنٹ رہنا پڑتا ہے۔ آپ کے ایکسس اینٹی بارڈر جو ہیں اس پہ آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، چونکہ اس میں پیسہ اتنا انوالو ہے، اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہوش ربا پیسہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر میں نے عرض کیا کہ اغوا برائے تاوان کا بزنس ہے، ایکسٹورشن کا بزنس ہے، ناجائز اسلحے کا بزنس ہے، بلکہ اب تو دنیا کا سب سے دوسرا بڑا کاروبار جو ہے وہ ہیومن اسمگلنگ ہے۔ تو یہ سارے کاروبار جو ہے ایک دوسرے سے انٹرلیٹڈ ہیں، اور اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے، اینڈ آف دی ڈے جا کے دہشت گرد تنظیمیں استعمال کرتی ہیں جو کہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں۔ بالکل۔ طارق چودھری صاحب، آپ اعلیٰ سطح کی بریفنگ اور اس طرح بڑے بڑے ان جگہوں پہ آپ جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کے جو کاروبار، جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بریفنگز دی جاتی ہے۔ یہی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ہمارے جو تیرا کا علاقہ ہے، ہم اپنے علاقے کی بات کریں گے، وہاں پر جو منشیات کا کاروبار باقاعدہ ہفتے میں ایک دن وہاں پر منڈی لگتی ہے، اور خاص کر تیرا میں جب آپریشن کی بات ہوتی ہے، یا ہمارے خیبر پختونخوا کے ایسے علاقوں میں جہاں پر اس طرح کے کاروبار، تو ہمارے کچھ سیاسی لیڈرز، کچھ ایسے لوگ ان آپریشنوں کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو بھی اس سے جو ہے نا کچھ حصہ ملتا ہے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، جو مقامی بااثر افراد ہوتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور ٹرائبس کے سربراہ ہیں، اگر ہم اس ٹرائبل ایریا کی بات کریں، جن کی فالوئنگز ہے، جن کے پیچھے لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، سرداری نظام ہے، قبائلی نظام ہے، ملک کا نظام ہے، وہ اور پھر وہ پولیٹکس میں انوالو ہیں، مختلف جماعتوں میں وہ لوگ ہیں، جتنی بھی اپوزیشن کی حکومت کی جماعتیں ہیں اس میں وہ شامل ہیں۔ ظاہر ہے وہ طاقتور لوگ جو ہیں جب علاقے میں اپنی جگہ مہیا کرتے ہیں، اپنے کھیت مہیا کرتے ہیں، اپنی افرادی قوت ان کو دیتے ہیں، ساتھ ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ انتظامیہ پر آ کر اثر انداز ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مقامی ایسے لوگ کون سے ہیں جو کہ سماج دشمن عناصر ہیں، ان کے ساتھ ان کی کنائونس ہوتی ہے، تو یہ ساری کنائونس مل کر جو ہے وہ ایک ایسا نیکسس بن جاتا ہے جس کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے۔ پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں آج کل کے جدید زمانے میں، وہ جدید زمانے کا جو میڈیا کے جو ٹولز ہیں، سوشل میڈیا فرض کر لیں، اس کو استعمال کر کے ایک نیریٹو بلڈنگ بھی کرتے ہیں۔ مثلا آپ جو ہیں، آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں منشیات کے خلاف، لیکن حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے، پروپیگنڈا آپ کے خلاف ایسا کیا جائے گا، شاید آپ کسی سماجی روایت اور سماجی رسم یا سماجی ٹریڈیشن کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایسے نیریٹو میں الجھا دیا جائے گا کہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ قبائلی روایات کے خلاف ہیں، آپ نظام کے خلاف ہیں، اور آپ کی جو یہ کارروائی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے اتنا طاقتور طبقہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے موجود ہے، وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے، بعض اوقات مین اسٹریم میڈیا کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ سرکاری اداروں میں کالی بیڑیاں تلاش کر کے ان کے بھی منہ بند کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پیچیدہ نیکسس ہے جس کا جو روایتی نقصان ہوتا تھا کہ معاشرے میں نوجوان جو ہے منشیات کا شکار ہوتا تھا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور بڑا خوفناک ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اب اس کی آڑ میں دہشت گردی جو ہے، دہشت گردوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہے، دہشت گردوں کے لیے آمد و رفت کے راستے ہیں،
وہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ خوفناک صورتحال ہے، اور یہ صورتحال جو ہے ہماری جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. صحیح جی صحیح. طارق چودھری صاحب، آخر میں ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت جو تبدیلی آئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی اسلام آباد میں، اور وہاں پر جو بڑے بڑے حلقے ہیں اس کے میں کیا جو ہے نا وہ ہے کہ ہماری جو موجودہ وزیر اعلیٰ، موجودہ جو تبدیلی وہ ہے خیبر پختونخوا کے لیے کچھ اچھی جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی، کچھ تبدیلی آ جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، مختصر جواب تو یہ ہے کہ پاکستان میں آج نہیں، ماضی میں اگر ہم 70 سے 80 سے کسی بھی دہائی کو لے لیں تو بہت سے ایسے موقع موجود ہیں جہاں پر کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ایسی حکومتیں رہی ہیں جو مرکز میں بیٹھی حکومت کی اپوزیشن تھی. جی جی. یعنی ایک پارٹی کی مرکز میں حکومت ہے لیکن اس کی مخالف پارٹی کی حکومت جو ہے وہ صوبے میں صوبے تھی میں یا بالکل. بن گئی تھی. وہ ساری حکومتیں ماضی میں سیاسی طور پر ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات برشے پیکار بھی رہی ہیں، جی جی لیکن ان ساری صوبائی حکومتوں نے کبھی بھی جو آپ کی لیجیٹمیٹ، جو آپ کی آئینی ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس نہیں کیا. جی صوبے کا ایک اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو جی پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی پیچیدگیاں ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور پارٹی کے چیف منسٹر کا، پارٹی کے صدر کا ان کو لک آفٹر کرنا لازم ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی ہے، اور جی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ان صاحب کی جو اس وقت ہیں، جو ماضی میں تھے، ان کی کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں. تو جی ظاہر ہے ان آئینی ذمہ داریاں کو اگر پورے کریں گے اور ان کو پوری کرنی چاہیے تو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں کوئی ایسی افہام و تفہیم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن ماضی میں گنڈا پور صاحب تھے، جی جب این ایف سی وارڈ کی میٹنگ ہوتی تھی، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی، ہمارے اوپر پچھلے 3-4 سال میں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں. افغانستان کی صورتحال تھی، ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ہم نے افغانستان کے ساتھ پھر ہماری جی صورتحال خراب. ان سارے موقعوں پر جو چیف منسٹر تھے وہ آ کے یہاں انہوں نے میٹنگ میں شرکت کی، اور جو قومی فیصلے تھے، جو قومی ضروریات سے ان کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو موجودہ چیف منسٹر ہیں ان کو جلد از جلد یہ بات سیکھ لینی چاہیے کہ پارٹی پالیٹکس اپنی جگہ پر ہے، اور ہاں اس سے ہٹنا کوئی ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہٹ جائے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ قومی ذمہ داریاں، کچھ صوبائی ذمہ داریاں اور کچھ صوبے کے عوام کی ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا ان کو ضروری ہے. اور ان کے لیے فورم موجود ہے، ان کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا وہاں جا کے اپنی بات کرنا ضروری ہے، جی بات کرنے کی آپ سہولت موجود ہے. اگر وہ ان فورم کا استعمال کریں گے، دیکھیں نا گنڈا پور سے جب آتے تھے تو آ کے وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے تھے، صحیح وہ نیشنل سیکورٹی، اور وہ رپورٹ بھی ہوتی تھی، آپ نے رپورٹ کی، میں بال نے بہت دفعہ دیکھا. تو وہ رپورٹ جب کرتے تھے، اپنی بات پہنچانے کا حق، اپنی بات پہنچانے کا طریقہ، اپنی بات پہنچانے کا پیسج، اس کا روٹ بال آپ کے پاس موجود ہے. اپنی بات بھی کریں، اب ساتھ اپنے صوبے کے عوام کی بات بھی کریں، ان کے لیے لیبل کریں، تو میرا خیال ہے یہ کامیابی ان کو ہوگی ضرور. بالکل جی بالکل. ایسے لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے صوبے کو اور صوبے کے عوام کو اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ طارق چودھری صاحب، بہت شکریہ ہمارے جی، بہت ساتھ شکریہ. ہمارے سنو پختونخوا کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ بات کرنے کا. بہت شکریہ. ڈیرہ مننے جی. زمونگا همدغه مقصد، همدغه مرام دی چې کم داسې کاروبارونه دي که فرض که داسې سیاست په داسې طریقه کیږي که هغه هر قسمه کاروبار دی، هغه که د انساني سمګلینګ دی، که هغه بتخوري ده، که هغه دهشتګردي ده، که هغه د منشیاتو کاروبار دی، که د منشیاتو کاشت دی، دا ټول هغه سرګرمیانې دي چې دا د ملک او قوم په د تباهۍ سبب جوړیږي، او خاص کر زمونږ د ځوانانو. ځکه چې دغه څنګه چې طارق چودھری صاحب وی چې د دنیا او د دنیا د خلکو کوشش دا دی چې که فرض که دا منشیات دا چې کم دی نو کم ځایونو کې چې کیږي، کم ځای کې راغی دغه کیږي، نو چې هلته کې استعمالیږي او د هغه ځای نه دا مخکې نه راځي. او دغه خبره صحیح ځکه هم ده چې مونږ که ګورو زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې پیښور کې، که مونږ دلته کې نږدې کارخانو مارکیټ ته ورشو، د حیات آباد هغه علاقو ته لاړ شو، هغه ځایونو ته لاړ شو، پیښور کې که مونږ په ښار کې مختلف ځایونو کې مونږ وګورو، نو هلته کې د دې منشیات استعمالولو والا ځوانان ځای په ځای چې کوم دی نو موجود وي، او دغه زمونږ د ملک او قوم تباهي ده. په دې کې خپل کردار ادا کول غواړي به حیثیت قوم. دا یوازې چې کوم دی نو د سیکورټي فورسز ذمہ داری نه ده، بلکې به حیثیت قوم زمونږ د ټولو ذمہ داری ده چې د داسې سرګرمیانو
حوصله شکنی وکړو. زموږ د پروګرام باخبره پښتونخوا وخت سر ته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکه اجازه چرتم چې خاد او آباد اوسئ. د الله په امان.